چا د زړه نه چې الله رب العالمین د ترحم دا صفت د شفقت د نرمۍ د مهربانۍ دا صفت واغستو بیا د دې نه بل لوی عذاب په هغه باندې نشته دی او دا انسانان دا ظالمان راباسي او روغ انسانان او قبیلې او خلق وجني حکیم سید عبدالوہاب شاہ کے بیانات، خطبات اور دروس سننے کے لیے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس کو فالو کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور د الله رب العالمین د رحمت هغه اسباب د هغه بیان شروع په هغه کې د یو لاول بسر اطاعت الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت تابعداري دا د رب العالمین د رحم سبب ده او پچا چې رب العالمین رحم وکړو نو دا خوش نصیب انسان د رب العالمین هغه جنتونو ته عظیم نعمت ته د همیشوالي کور ده هغه ته به الله رب العالمین داخل کی دویم سبب صبر ډیر د یو عظیم عمل له دا خسته کوي تا مزین کوي تا منور کوي پتا کې ډیر خیرونه راولي او دغه رنګه د ډیر شرونو نه د صبر سره ته محفوظ کیږي بچ کیږي وسره علما د صبر درې قسمه بیانوي یو صبر قسم هغه د هغه په مصیبتونو باندې کم مصیبت کم پریشانی پتا باندې راشي هغه باندې ته صبر وکي صبر علی الشدائد دویم قسم الصبر علی طاعت الله رب العالمین په طاعت باندې صبر کول نیک اعمال باندې صبر کول نفس خواهش شهوات دا پتا باندې یو نیک عمل ګراني مشکل کوي به پتا باندې دا ته به سختي او یو عمل به جسم باندې بدن باندې هم ګراني دا هغه عمل کې او هغه مشکل چې هغه عمل کې د نباغه باندې صبر کوي د نفس مقابله کې او دغه رنګه خپل جسم باندې هغه تکلیف ته هر عبادت هر بندگی کله یو بنده کوي په دې کې د جسم ته مشقت ملاوي او د هغه باندې صبر یو عمل به د راشي هغه بستا زلنه منی تا د خواهش خلاف بی تب هغه عمل عبادت بندگی کې بی دغه ته ویل کیږي صبر علی طاعت الله منځ ده الله رب العالمین حکم کړی دی کله به زلنه منی او کنه منی د عبادت د بندگی به تکه روزه ده سحر نه ولا ماخامه پوری ځان وګه او تګه ساتل دي د نور معصیاتونه ګناهونو نه ځان بچ کول دي د خپل جبی حفاظت کولی په دې باندې صبر کول هر وختي پاسې دلی منزل راتللی په جمع کې دنه په یخوبو باندې او دس کولی وغیرہ هر عبادت هر بندگی هر طاعت په هغه باندې صبر کول په کولو باندې او دریم قسم د صبر الصبر عن المعصیه په ګناه نزان بچ کول د ګناه نزان بچ کول خواهش غواړي زړه غواړي او ته د خواهش او د زړه خلاف زی او د ګناه نزان بچ کړي زړه دي شوق کوي تا خپل زړه خپل ځان دغه ګناه
نه بندای دغه صبر ګناه نه کول د ګناه نه ځان بچ کول په هغه باندې صبر کول معلومه دا شو چې یو مؤمن بندا په دې ژوندۍ کې په هر صورت کې د صبر سره بدلل شوی کله د صبر دا بهترین او عظیم عمل په ځان کې را نه ولي دا صفت په ځان کې را نه ولي نو دې به همیشه د لپاره په ګناه کې په معصیاتو کې په ناشکرۍ کې په جرمونو کې واقع کیږي مصیبت باندې صبر ونکو د ګناه نه ځان بچ نکو او نیک عمل ونه دې به همیشه د لپاره بیا په ګرم په هر یو ګناه کې دنه په جرم کې دنه واقع کیږي بیا الله رب العالمین دې د دې خلکو صفت بیانوي ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور واصبر كما صبر اولي العزم من الرسل دا د اوچت انبیاء اولي العزم انبیاء صفت ده الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای واصبر كما صبر اولي العزم من الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر کوا د صبر لکستانه چې مخکې اوچت انبیاء تیر شوی دي داغه په شان صبر کوا داغه ژوندۍ هغه چې راواخلې او مطالعه وکړي هغه وګوري قران کریم چې بیان کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې بیان کړي نو تاسو به د صبر صحیح معنا وپیژنئ د هغه د ژوندۍ نه د ژوند نه چې هغه په مصیبتونو باندې څنګه صبر کړي او د ټولو نه زیات تکلیفونه مصیبتونه ازمایش دا په انبیاء باندې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد البلاء علی الانبیاء د ټولو نه سخت امتحانات او مصیبتونه د انبیاء باندې راغلي او د دې مصیبتونو یا د پریشانیانو دراتلو سبب یا وجہ دا نه چې مقصد یو سړی به الله ته نږدې نه چې څونه الله ته ور نږدې وي دونو په دا باندې به امتحانات راځي انبیا د الله رب العالمین د ځمکې په سر باندې د ټولو نه اوچت مخلوق الله ته نږدې الله سره محبت کوونکي او رب العالمین د هغه سره مینه محبت کوونکي الله رب العالمین د هغه سره محبت رب العالمین د هغه سره محبت او د ځمکې په سر باندې د ټولو نه اوچت عظیم خلق هغه انبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اشد البلاء علی الانبیاء د ټولو نه زیات سخت امتحانات په انبیاء باندې راځي ثم الامثل فلم بیا چې څونه د انبیاء ته نږدې په توحید کې په عقیده کې په منهج کې په عمل کې دونو په امتحان پتا هم راځي تب صبر کې صبر ډیر یو عظیم عمل دی ډیر مزین کې ډیر د خسته کې الله ته ور نږدې کوي او په دې صبر باندې الله رب العالمین تعالی ډیر لوی اجرونه درکړي تا مقام تا حیثیت غبي سره الله رب العالمین چتای وسره الله رب العالمین استعانت د مدد سبب صبر او واړي چې الله رب العالمین ستا مدد وکړي او الله رب العالمین ترغیب ورکړي استعینوا بالصبر والصلاه تاسو د رب العالمین د مدد مستحق ځان ګرځوي نو صبر او مانزه منځونو پابندي او صبر دا صفت بزان کې د نراولي ان الله مع الصابرین دا الله معیت دا الله مدد هغه د صابرین سره صبر کوون بندگان سره دا هغه بندگان سره په دې وجه باندې صبر ډیر واجب دا صفت بزان کې د نراوستل او مؤمن دیبا په هر حالت کې د صبر په دې کیفیت کې په هر حال کې دنه ځان د ګنا نه بچ کی په صابرینو کې شمار دي طاعت د رب العالمین کوي په صابرینو کې شمار دي مصیبت پریشانی پیراله تکلیف پیراغه او د باغی باندې صبر وکي دا په صابرینو بندگانو کې دنه شمار دي دویم صفت چې د رب العالمین د رحمت د رحم مستحق ګرځيږي نو هغه صبر دی دریم صفت هغه نرمي اختیارول شفقت نرمي رحم ترحم دا صفت په ځان کې د راوستل خپل خوې کې د په خپل اخلاقو کې په خپل ځان کې د نرمۍ د شفقت د مهرباني د رحم صفت په ځان کې پیدا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ځل صحابه سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها هغه خپل یو خادم راولې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او ورته وی لاشه زما لار ته وایا زما بچي زما د زړه ټوکړه هغه د ځنکدن په حالت کې دي یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه او د زینب رضی الله تعالی عنها زوی بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم بس شکل راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په پیغام باندې راغې چې ماشوم یو کوته هغه د ځنکدن په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوچت کو او هغه ماشوم د ځنکدن په حالت کې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګونه اوښ کې راغورځېدې. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکاته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه غمجن شو او د سترګونه اوښ کې راغورځېدې. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د الله رسول ته هم جاړې، تام د سترګونه اوښ کې غورځېږي، هم جاړې. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوحې نه منع کړې ده. نوحې کې جړه همي او په هغې کې مخ وهلي، سینه وهلي، ویښته شو کولی، لوپټې غورځولي، ځان چې کوم دی بې پرده کولی. دا عمل شیطانی عمل دی. د دې چې صحابو په زړه کې د اشکال راغلی چې جړه به هم په دې نوحې کې دننه داخل ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې د الله رسول ته هم جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هذه رحمت، دا خو د رب العالمین هغه رحم دی، دا خو ترحم دی، رحم دی. یزعه الله فی قلوب من یشاء من عباده. الله رب العالمین د کوم بندگانو په زړه کې وغواړي وراچي. چا د زړه نه چې الله رب العالمین د ترحم دا صفت، د شفقت، د نرمۍ، د مهربانۍ دا صفت واغستو، بیا د دینه بل لوی عذاب هغه باندې نشته دی. دا به غټ عذاب دی بیا. او الله رب العالمین په هغه انسانانو باندې، په هغه بندگانو، په هغه خلقو باندې رحم کوي چې څوک د رب العالمین په بندگانو باندې، د رب العالمین په مخلوق باندې رحم کوي. د هغې په زړونو کې دننه صفت د رحم پروت دی چې ستا په زړه کې رحم و، د هغې په بدله کې الله پتا رحم کوي. دا سبب د رحم دی. او چې کله دې دا سبب قطع کو ودې شکو، د رب العالمین رحم هغه بستانه وشو کی. او چې د الله رحم نو بیا بسې بیا به غضب د الله غصه وي. او چې الله بچا باندې غصه وکړه، مخکینی قومونه وګوره واخله چې الله به غصه څنګه کړی ده، د الله غضب او د الله غصه څنګه وي. کدا صفت دې ځان نه وېسته، د رب العالمین د رحم نه به محروم وي او د الله په غضب کې، د الله په غصې کې د نه به داخل شي. انما يرحم الله من عباده الرحماء. یقینا الله رب العالمین رحم کوي په خپل بندګانو کې، په هغه چا باندې چې په هغې کې د نه صفت د ترحم پروت، صفت د رحم په هغې کې د نه پروت دي. حدیث کې دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحموا من فی الارض، روایت کې راځي ارحموا اهل الارض، رحم وکئ، نرمي وکئ. ګوره ته غواړې چې الله پتا باندې رحم وکړي، ته غواړې چې د رب العالمین د رحم مستحق وګرځېږي، ته غواړې چې الله تا سره سختي ونه کړي، الله پتا باندې مهرباني وکړي، تا الله رب العالمین د سختونو بچ کړي، د هغې په بدله کې الله رب العالمین ستانه دا غواړي چې ته د الله رب العالمین د بندګانو سره، د الله د مخلوق سره. ګوره دلته کې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ارحموا اهل الارض، پس مګه کې چې څونه مخلوق ده د رحم هغه طریقې موږ د ښوولې شوي دي څنګه رحم وکړو. یو حیوان د یو زناور د یو حیوان په وجه باندې یو زنانه بدکاره، بدعمله، بدکرداره، زانیه، فاحشه، الله رب العالمین جنت ته بوځي. او د یوې پیشو په وجه باندې یو زنانه چې هغه ظلم کوي، د هغې ظلم په وجه باندې الله رب العالمین هغه جهنم ته بوځي. څنګه بوځي؟ و یو زانیه، فاحشه، بدکاره زنانه، بدکرداره زنانه په لاره باندې روانه وه او یو سپی ولیدو، سپی ګوره نجس دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سپی په یو لوښي کې خوله ووایي نو تاسو هغه اووه کرته ووینځئ، اتم کرتې په خاورې باندې ووینځئ، ځکه چې د هغې جراثیم او نجاست ډېر زیات دی. دا الله مخلوق دی که نه؟ په اهل الارض کې دنه خو داخل دی که نه؟ من فی الارض کې دنه خو داخل دی که نه؟ وایي هغه سپي د تندې د وجې نه په یو لمده ځمکه باندې خپله دا خوله لګوله، اوبه ورته نه میلاوېدې،
هغه زنانا خپل پنهه خپل بیزار وستو هغه دې رسې ور واچول او د کوینې ول اوبه راویستلې او هغه اوبه هغه سپیله ورتلې رحم یې پې وکړو الله رب العالمین په هغه زنانه باندې رحم وکړو هغه جنت ته بوتله ګناهونه ډېرو او یو زنانه دا پیشو صفت دسی لري حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وانها ليست بنجسه دا پیشو نجس نه ده کچرته کې یو شي کې یو لوخ کې خلو وای کزلم غواړي نو هغه خوړلی شي زړه نه غواړي هغه ځان له خبره ده کله کله یو شی حلال خو د یو سړي زړه نه غواړي نو وسې نه غواړي نه خوري لکه سانډه چې دا ضب ورته په عربۍ کې دننه وایي او زمونږ پښتو کې ورته دغه خادمۍ دغه شی ورته حلاله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړې شوه مخې ته راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه نه غوښتله وایي نه خوړه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خواته ناست و تپوس یې وکړو د الله رسول وایي دا حرام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه حرام نه ده خو زموږ رواج نه دی او خالد بن ولید رضی الله عنه خو یو جنګي او سپه و ګرځېدو به مختلفو علاقو ته بتلو خلک لیدلي وو چې خوري بس هغه نه بس پلیټ مخه د کې خو کله به یو حلال شی ستاسو له نه غواړي هغه ځان له دغه شان د پیسو دا نجس نه ده په یو شي کې دودو کې یو لوخي کې خلو والا زړه دې غواړي استعمال لګا نجس نشو انها من الطوافين عليكم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په کورونو کې ګرځي را ګرځي او کله لوخي را غورځي کله یو سکه کله بل سکه کله برج خانو کې دن نه کله یو سکه کله یو ځکه لوغي کله بل ځکه لوغي او د دې پښو د انسانانو سره داون سم لګ زیاتی هغه پښو بس ورانه کړي د زنانه په دې کور کې بس هغه د غوښشي د په کمرې کې بند کړل کمرې کې بند کړل نو ول خوراک ورکې نو ول اسکاک ورکې دولګي او تند نه هغه پښو وجله مړی کړه په دغه ظلم په وجه باندې الله رب العالمین هغه زنانه جهنم ته بوتله جهنم ته ورواچول تاسو فکر وکړئ هغه خلک چې هغه صاحب اقتداري هغه سره پلاس کې د نزوري پاوري اقتداري وسره یو منصبي وسره یا وسره یو عہدی وسره او هغه د الله په بندګانو مؤمنانو باندې او په نیکو خلکو په انسانانو باندې دا ظلمونه کوي او خپل سیاست او پالیسو په وجه باندې دا وجني د دې خلکو به څه حال چې دا کله الله ته ودرېږي الله رب العالمین خو په یو پښو باندې د ظلم په وجه باندې او زنانه جهنم ته بوت او دا انسانان دا ظالمان را پاسي او روغ انسانان او قبيله او خلق وجني د دې به څه حال الغرض الله رب العالمین د دې استاد دې ترحم په وجه پتا رحم کوي او چې کله تسخ زړه وي ظالم وي او سختیان دي په خلکو راوستلې په انسانانو دي راوستلې د الله په مخلوق دي راوستلې نو بیا ځان ټینګه الله هم پتا باندې راولي الله رب العالمین د هغه په بدله کې پتا باندې بیا راولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرحم الله من لا يرحم الناس الله په هغه بنده باندې رحم نه کوي چې هغه په انسانانو باندې رحم نه کوي دا یو نیم سړی به د ځان یو داسې یو عجیبه شی به د ځان نه جوړ کړی کله به تندې ورانی چې خبرې کوي کنځلې به کوي کله به چا په عزت نفس باندې لاس ورچوي بد اخلاقي به هر ټیم بد اخلاقه بدتمیزه بې ادبه په دې باندې به ورته ځان ښه ښکارېږي او دته دا معلومه نه ده چې په دې سره خو زه هلاکت ته تللی یم د الله رب العالمین د رحم نه لرې شوی یم بل حدیث کې دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته یو یره راکوي یره هغه یره د دې خبر راکوي چې لیس منا هغه سړی
ليس منا من لم يرحم صغيرنا، چې په کشرانو باندې نرمي او شفقت او ترحم نه کوي. کشرانو سره مینا محبت، رحم، ترحم، شفقت دا به ورسره کې. د بعضې خلکو ته مثال پلاري د بچي سره په سمه خوله خبرې نه کوي. زمونږ په دې پښتنو کې دنه دا عادات اکثر ډېري، پلار دی د بچي سره په سمه خوله باندې خبرې نه کوي. هغه ته په دې باندې ځان ښه ښکارېږي، په دې ورته ځان اوچت ښکارېږي. د بچي سره داسې یو تعلق جوړ کړه انتهایي زیات مینه محبت ستا د بچي په زړه کې دننه ستا. د کشر سره داسې یو تعلق جوړ کړه چې د هغه انتهایي زیات مینه محبت ستا سره وي. هغه مینه محبت ستا د شفقت او د مهربانۍ، د رحم، د ترحم د وجې نه پیدا کېږي. تا د ځان نفوس جوړ کړی او بد ګورې، کنځلي وران کړی، په نسه خبره باندې کنځلي کې، په نسه خبره باندې بدې ردې وایې، په نسه خبره دې په لارو کې دنه خوره کړی منډې ورپسې وایې. بعضې خلک داسې مسافرو کې دننه اکثر ډېر کلی مشر یا پلار یا مشر د دې کور نه بهر یې خوشحاله وي. دا کشران یې، دا بچي، دا لوڼې دا خوشحاله وي. په دې وجه باندې خوشحاله وي چې یاره د هغه د دې غوبل نه دمه یو، د هغه د دې کنځلو نه، د هغه د بدو ردو نه، د هغه د بېعزته کولو نه دمه یو، خوشحاله وي. او چې کله د راتلو خبر واوري چې یاره اوس راځي کال بعد، 2 کاله بعد، 1 کال بعد مسافرو کې وي، د خوشحاله کېدو په ځای باندې خفه شي. غم ورته پیدا شي یاره چې دا یو خو د کور ماحول خراب، معاشره خرابه، زندگی برباده. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سړی زما د امت نه دی او مسلمان هم نشي کېدی. انتهایی په مینا، محبت، شفقت، په نرمۍ. ګوره دا ستا ماتحت دي، ستا بچي دي، ستا کشران دي، دیو سره د نرمۍ او د شفقت او د مهربانۍ عمل کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ماشوم خپل کو، یو بدو اعرابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو او ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ماشومان هم خپلوئ. لکه هغه د دا یو عیب ښکاره شو چې یاره ماشوم خپلول دا خو لکه د سړیوالي نه چې کوم دی دا به څنګه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا د زړه نه الله رحم ترحم اوچت کړی نو باغي به څه وکړي؟ دا خو عذاب دی که نه چې الله رب العالمین ستا د زړه نه رحم واغستو، د دې نه بل لوی عذاب بیا نشته دی. او د دې سره کشرانو ته څه وایي چې کم کشران بیا د خپلو مشرانو عزت نه کوي، د هغې ادب نه کوي، احترام نه کوي، دا هم زما د امت نه بهر دی. مشر ته وایي ته به رحم کې، ترحم به کې، شفقت به کې، مینه به کې، محبت به کې. کشر ته وایي ته به عزت کې، ادب به کې، احترام به کې، محبت به کې. ماحول به جوړي، کور به جوړي، معاشره به جوړي، تعلق به جوړي او خیرونه به راځي. د خیرونو یو بهترینه فضا به جوړي. په دې وجه باندې یو سبب د رب العالمین دا دریم سبب د رحم مستحق ځان ګرځې، په ځان کې به دا صفت راولي، شفقت، نرمی، مهربانی، رحم، ترحم. دا به تا مزین کوي، ښایسته کوي، د بلی دی د دې لیړ نور په شان دي چې یو بلی دی، ښایسته کوي دي دا صفت. او د هغې په بدله کې به الله رب العالمین په تا باندې رحم کوي. او چې الله در باندې رحم وکړو جنت دی الله داخلي. حدیث بیان شوی مخکې. او که د الله رب العالمین د رحم نه محرومه شوې نو بیا هلاکت ده، تباهي ده، بربادي ده او جهنم ده. الله سبحانه وتعالی دې دا درې واړه صفتونه په موږ تاسو کې راولي. او نور چې کوم اسباب دي د رب العالمین د رحم هغه به ان شاء الله الرحمن بیانو مخې ته. الله سبحانه وتعالی دې پوهه راکړي او باقي باندې عمل کول توفیق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.